موجود وي او هر قسم میدان د علماء نه ډک وي خو ما ته د بیان څه مشکل نه وي خو چې داسې مشایخ اولیاء علماء صلحاء موجود وي د دې د وړاندې زه حیران یم زه څه ووایم ډېر کرته دربار شریف کې د دې د وړاندې پیشکش د دې کوم چې ما بیان ته مو وړاندې کوئ زه نشم کولی او یقینا نشم کولی د دې د وړاندې به زه څه ووایم هر قدم قدم زمونږ زبانونه اوږده دي بې ادبي رانه ونه شي خداوند کریم دې وکړي چې زما دا زبان د لږ ټیم دپاره په حق باندې وچلئ زه خپل دننه ذوق کې دا عقیدت لرم که ما ته اله علم را کړی دی که اله شهرت را کړی که اله عزت را کړی دا د پیر هرشي خراساني رحمت الله علیه د هغه برکات دي او د هغې مبارکو نه بعد د دې هستیو مبارکانو دعا و برکات دي معززو او دنده زړه کې دا جذبیان دا مطلوبان چې ګورم والله العظیم زما د خدای په ذات باندې قسم وي چې زه یو مجذوب سالک وګورم ګریوان شلېدلی وګورم په جذب و حال کې وګورم زه وایم یا کاش چې ما ته د علم په ځای د دغې مجذوب حال ملو شوی دی ما د کاش چې دا حال پوهې وي دې حال ته سپک مه ګورئ مجذوبانو دا حال دا طلب کوي د خالق نه وګورئ چې الله په موږ هم دا حال راولي موږ طالبین د دې یو موږ غوښتونکي د دې یو خپلې مختصرې موضوع ته راځم وخت ډېر کم دی زموږ ګران مېلمه جناب مخدومزاده محمد شفیق صاحب هغې هم تشریف راوړ انشاءالله خپلو زرینو خیالاتو اظهار به کوي ما تاسو ته وړاندې د قرآن عظیم الشان د نصوصونه نصفي آیت تلاوت کا او د بخاري شریف کا هغه لوی کتاب نما د رحمت للعالمین د ښکلي زبان یوه فرموده پیش کړه او هغه دا چې ځینې خلک داسې شته چې هغوی د رحمت عالم سید العرب والعجم سید ولد آدم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک د دنیا نه د پرده کېدو نه بعد که په بعضې روحانیتي شکل باندې د روحاني اشخاصو یو محضر کې د هغې مبارکانو حضور کېږي او خلک هغې ګوري هغې د یو شکل مجسم په شکل باندې خلک ګوري ملاقات ورسره کوي ډېر داسې ګستاخان شته داسې بېادبه شته چې هغې د دغې حال او دغې شان او دغې عظمت نه انکار کوي زه غواړم په دغه حضور باندې په دغه نظور باندې چې اله العالمین رحمت للعالمین ته دا کمال ورکړی دی هغې یو څو خبرې وکړم اله العالمین محبوب سبحانی محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ولا تکن فی مریة من لقائه اے حبیب علیک السلام تاسو چې د معراج په شپه باندې د حضرت موسی علیه السلام سره کم ملاقات کړی وو تاسو د دې دنیا په حیات باندې حیات وایي هغوی په حیات برزخي باندې حیات وو دا ستاسو چې کم ملاقات شوی دی دې کې شک مه کوئ دا یقیني ملاقات دی دا ستاسو لقا یقینا قطعا ثابته ده بالنص القرآني انکار او شک په دې کې مه کوئ علماء مفسرین حضرات لیکي خطاب محبوب عالم ته قرآن کریم کې په درې قسمه باندې وي کله خطاب محمد عربي ته وي بالخصوص هم دې مراد وي امت کې نور څوک نه مراد کله خطاب محبوب ته وي دې مراد وي امتیان هم مراد وي کله خطاب داسې وي چې محبوب ته خطاب وي خدای مبارک نه مراد دته وایي امتیان مراد وي د هغې به یو مثال پیش کړم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه لا تقل لهما اف اے محبوب خپلو والدینو ته اف قدرې مه وایه نو دا خو واضح حقیقت چې محبوب دنیا ته راته او بیا شپږ کلنۍ کې مور بیبي وفات شوه دغه آیت چې نازلېده نه د رحمت للعالمین مور دنیا کې وو نه پلار دنیا کې وو نو بیا څنګه وایي چې لا تقل لهما اف دا واضح دلیل د دې دی چې قرآن عظیم الشان کې څه نصوص دي خطاب زما محبوب ته کېږي خو اورئ امت ته امتیان یادوي لا تكن في مرية من لقائه دغه نوع نه دی یو ځل چې رسول الله مبارک د سر په سترګو د حضرت موسی علیه السلام ملاقات وکړه دا د حیات برزخي او د حیات دنیوي د دوو اشخاصو دا لقا څنګه کېږي دا ملاقات څنګه وشو سره سوچ پکار دی فکر پکار دی که د هغې روح
روحانیات په بعض مواضعو کې نه حاضرېږي بیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چا سره ملاقات او چې څوک په سر سترګو څوک ګوري هغې کې شک نه کوي دا خو د یقینیاتو نه محسوساتو نه نو محبوب شک نه کوي لیکن تا روزې قیامت ته بیا ادبه داسې پیدا کېږي چې هغې به د دې ملاقات روحاني نه منکر وي هغوی ته خطاب دی چې لا تکن فی مریة من لقائه د لقا د اضافت د مصدر چې شوی دی د ضمیر مفعول ته شوی دی او هغه ضمیر موسی علیه السلام ته راځي دی ای محبوب ستاسو د خپل ملاقات چې د موسی علیه السلام سره شوی دی شک مه کوئ یعنې ای امتیانو تاسو شک مه کوئ دا ملاقات کې دی شي کوئی خبر سبحان الله ورحمة للعالمین مبارک فرمائی من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظة چا چې زه په خوب کې ولیدم زر دی چې دغه انسان به ما په ویښه باندې وګوري محمود علوسی رحمت الله علیه د دې حدیث مبارک شرح په خپل تفسیر کې کوي وی بعض علما ظاهر بین به داسې وایي چې مراد د یقظت د لیدو نه د ورځې قیامت کې لیدل دي هغه وایي دا تعلیق صحیح نه دی من رآني في المنام موصول بفعل مبتدا ده هذا متضمن لمعنى الشرط ده وسيراني في اليقظة ده خبر صد مسد ده جزاء صد مسد ده خبر ده ويصح دخول الفاء في الخبر علما جامع ابن حاجب سيبلي کی دا فاهر فادا کہ دا جزاء صد مسد ده خبر جوڑی مبتدا متضمن لمعنى الشرط ده محمود علوسی رحمت اللہ علیہ فرمائی تعلیق نہ صحیح کیگی دیکھو معنی دا شو کہ چا پا دی دنیا کے خوب کی لیدلی ما به ورځ د قیامت کې بیا ګوري او که یې نه یم لیدلی بیا به مې نه ګوري دا تعلیق باطل دی ډېرو خلکو به خوب کې نه یې لیدلی هغه به هلته د رحمت للعالمین ملاقات کوي دا یقیني خبره ده دا د دې دنیا ملاقات مراد دی چې من رآني فی المنام فسیراني فی الیقظة فی هذه الدنیا چا چې خوب کې لیدلی ما دی دې ځان نور هم صالحه کوي درود شریف دې وایي د صلحاو مجالسو ته دې ځي یو وخت به راشي چې دی به په دې سر سترګو د محمد مصطفی دیدار کوي سیدی مرشدی سیدی مرشدی سرمایہ اہل سنت شیخ غلام حضرت دا ملاقات دا حدیث دا بخاری نه ثابت دا ملاقات دا نص قرآنی نه ثابت او دا ملاقات که څوک وایي چې نه وروسته چېرته د محبوب نه داسې الفاظ شته چې زه بعضې مواضعو کې به زما روح حضور کوي او دو حوالې مثال لپاره پیش کوم امام واقدي رحمه الله تولد د پاسه 1200 کاله مخکې تېر شوي امام بخاري رحمت الله علیه تاریخ کبیر کې ترې اقوال نقلوي څومره محدثین مورخین د امام واقدي نه تاریخ کې نقل کوي هغه دا روایت ذکر کوي کله چې د دمشق فتح وه ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه امیر المؤمنین د مجاهدین و په دغه شپه باندې بیا د شپې وده کېږي او رحمت للعالمین مبارک ورته خوب کې راځي او په خوب کې ورته فرمایي سبا ته به د دې ښاري فتح ستاسو په لاسونو باندې کېږي په صلح باندې په مبارک ډېر جلدي کوي دی مبارک ورته خوب کې فرمایي اراک علی عجل یا رسول الله ما ته ډېر جلدۍ باندې ښکارېږي ولې دومره جلدي کوئ رحمت للعالمین ورته فرمایي لأحضر جنازة ابي بکر دې دپاره جلدي کوم چې نن صدیق اکبر صاحب وفات دی او د هغه په جنازه کې حاضري وکړم یو څوک بوایي دا د خوب واقعه ده زه وایم خوب د چا دی د ابو عبیده بن جراح من رآني في المنام فقد رآني یا فقد رأى الحق د محبوب په شکل شیطان راتلی نشي خوب د صحابي دی لیدلی محبوب دی دا دومره طاقت او قوت لري لکه په ویښه چې محبوب په زبان باندې ستا الفاظ ویلي وي چې زه به د صدیق اکبر صاحب جنازې ته ځم دا دغه شان معنا لري او دویمه حواله د جلال الدین سیوطي رحمه الله د کتاب تاریخ الخلفاء نه پیش کوم کله چې رئیس الشهدا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په ظلم باندې د کربلا په میدان کې ټوټه ټوټه شو سر مبارک د وجود نه جدا شو او مفرق الاعداء ټوټه ټوټه پروت په دغه وخت کې بیبي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د امهات المؤمنین نه د خوب ګوري رأیت رسول الله اشخص اکبر ما په خوب کې خپل محبوب محمد عربي ولیدا سرتور سر مې ولیدا په ابلغ پې مې ولیدا په وجود یې ګردونه پراته ول ما په خوب کې ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اراک علی عجیب
على حال عجیب گورم تاسو تعجب حال کینا ولی مبارک ورته فرمایي په جواب کې شهدت مقتل الحسین ما د حسین رضی الله عنه د شهادت په ذکر حاضری کړی و دا غزه نراله دا دوه نصوص دي چې رحمت للعالمین دنیا نه تللی لیکن مبارک روحانیتا دنیا بعد محافل کې حضور کولی البته علماء درې قول دي هغه نه سترګې نه پټو بعض علماء وایي چې شهود جسدي دي دارای سعید بن مسیب دا رحمه الله محمود علوسی رحمت الله علیه دا قول نقلی او وایي چې حدیث مبارک کې راځي محبوب فرمایي مونږ انبیا په خدای تعالی ډیر ګران یو مونږ د تلويخ ورځو نه زیات په قبر کې نه پریږدو دین استدلال کی وای دا حضور جسدی دی دارای تابعین چې د سعید بن مسیب دا گمراهی او طویل نه پکار البته د یو چارای د انفرادی د جمهور نه دین قول داده چې روح مبارک حاضریږي جسد نوی روح مبارک وي متشکل ښکاری په شکل د جسد خو وي روح دارای د محققینو دا او دا اکثر علماء دریم یو قول دی چې هغه کې هغه رائے د صوفي کرامو دا او هغه د اکثرینو دا زما خپل رائے هغه ته ترجیح ورکړي هغه دا چې نه جسد مبارک راځي او نه روح مبارک راځي بلکې مثل د روح وي متشکل په شکل د جسد باندې اوس د مثل د روح د عالم مثال نه خبره ده ممکن مثال نشو ورکولای خاصه وضاحت لپاره به داسې ووایم لکه تاسو دا ویډیو ریکارډ شي په هغې کې زما یا د مشایخ ګورئ تاسې نو که تاسو وایئ چې په دغه کمره کې چې ستا ویډیو لګېدلې ده ذات راغلی نو غلطه به وي که وایئ چې روح راغلی نو غلطه به وي او که وایئ چې مثل د دې جسد دی نو همغه معنا ورکوي داسې د وضاحت لپاره یو مثال مونږ ورکوو محمود علوسی رحمت الله علیه د امام غزالي رحمت الله علیه چې صوفي دی او عالم دی قول نقلی وایي چې د محققینو صوفیه او علماو دا رایه ده چې دا نه روح دی او نه جسد دی بلکې مثل د روح دی چې متشکل وي په شکل جسد باندې په یو ځای کې په یو وخت کې په زرګونو ځایونو کې هغه ښکاره کېدی شي یو جزئیه په اخره کې زما رایه ده شاید د چا به رایه وي یا نه هغه دا چې څومره احادیثو کې داسې الفاظ راغلي هغه په لفظ د احضرو صيغه د متکلم مضارع مستعمل دي یا په لفظ د شهدت مقتل الحسین د ماضي سره مستعمل دي دا دواړه صيغې چې دي صيغې د چا دي د افعالو دي او کله چې جمله کې فعل راشي جمله فعلیه وي دا دلیل په تجدد او حدوث باندې کوي حینا فحینا باندې کوي نو معنا دا چې یو مجلس کې به وي بلکې به نه وي بلکې به وي بلکې به نه وي دا د هغه مبارک خوښه ده چې چاته حاضري کوي چاته یې نه کوي دا یې مقصد د دې نه تعبیر په دې الفاظو باندې چې هو حاضرا وهو ناظر هغه صيغې د اسم فاعل دي او صيغې د اسم فاعل چې کومې جملې کې راشي هغه جمله اسمیه جوړېږي یا شبه جمله هغه دلیل وي په دوام او استمرار باندې دوام او استمرار په دې مسله کې که د اسلافو نه د چا قول پیدا شي فبها ونعم مقبول به بالراس والعين کله سلفونه قول نه د دې الفاظو نه چې هو حاضر وناظر تعبیر په دې الفاظو په کار دی چې هو يمكن ان يحضر ويمكن ان يشهد ممکن دی چې مبارک حاضر شي ممکن دی چې مبارک په بعض مواضعو کې وجود ښکاره شي په دې الفاظو چې تعبیر وشي نو دا ښه ده لکه مثلا د علم غیب جزئیه ده نبی علیه الصلاة والسلام ته په صيغو د فعل کې نسبتونه شوي دي علما سړي چې عالم الغیب ورته مه وایي ولې دا صيغه د اسم فاعل ده دا دلیل د دوام او استمرار کلي استغراقي فهم کې راځي بې داسې الفاظ مه وایي چې عالم الغیب نبی علیه السلام عالم الغیب داسې وایي چې دی په غیب وپوهېږي یعلم الغیب صيغې د مضارع نسبتونه ورته کوئ خو په صيغې د اسم فاعل سره مه منسوبوئ معززو د شهود د رحمت للعالمین مبارک هغه د اولیاءو مجالسو کې یو مسلم حقیقت دی څوک چې انکار کوي ړانده دي د باطن د سترګو نه هغې په خپله نه لیدي زموږ د بخاري شریف شیخ فدغ الفاظو کې چې ما تقول في حق هذا الرجل الذي بعث فيكم چې د دې نه تپوس وکړه ستاسو څه رایه ده تاسو خو دیوبندي علما یې چې ستاسو څه رایه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام روح مبارک د نیکانو یو مجلس کې خلک لیدی شي که نه ما ته وایي پېښور ملا کمرې ته راشه بیا درته مسله کومه کمرې ته چې رالمه ما ته وایي چې ما د 10 بجو په ټیم باندې چارسده کې یو مسجد یاد کړه چې ما په ویښه باندې په خپلو سترګو په 10 بجو کې د محمد مصطفی سره ستړي مشي کړې
إذا څنګه انکار دې حقیقت نه وکم دا حقیقت دې دا مسلمه خبره ده صرف هغه وجودي خبره بوي چې دا حاضر و ناظر پټه دې باندې زمانه راځي دا چې دا يحجر و دا يشهد نسبتونه وشي چې دا استمرار معنات نه فهم نشي ډیره بخوي بهترینه بوي البته کدا اخلاف او سرای په ثابت شي مخالفت نه وکړ معزز دا شانتا محمود علوسی رحمت الله علیه د دې لیدو د شهود متعلق به واقعا راغلي وای حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه مبارک د بغداد په منبر باندې کینی او په هغه ځای کې چې ګوري چې مغفره د علماء راځي او د عربي زبان کوم چې عجم او عربي بیان مشکل وي مبارک باندې سرع راځي ګوري چې مخامخ د منبر ورته محمدي مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی ولاړ دا تفسیر روح المانی د دې خبرې ثبوت لپاره راغلي ولاړ دی ورته وایي لمن تتکلم یا بني اے بچوې ولې خبرې نه کوي هغه ورته دا خبره کوي چې زه خو عجم یم کیف اتکلم بفصحاء العرب د عربو فصیح زبان کې څنګه خبرې وکم محبوب ورته فرمایي افتح فاک یا بني خله دې کولوکا مبارک خله کولاوي او بیا ورته رحمت للعالمین په خله کې وکړه لاړې ورکړي او دا دې څوک نوې چې دا د انبیاء خصوصیت دی او له کرام هم دا شان دي شي فرمایي چې بیا لګرستو بیا په روب راځي ګوري چې حضرت علی المرتضی کرم الله وجهه مخامخ ولاړ دی هغه ورته وایي چې افتح فاک یا بني خله دې کلاو کې بچویا هغه ورته شپږ کړه چې په خله کې لاړې ورکړي او دا غینه بعد دیو ته پوښ کې چې ما ته محبوب وکړه دې لاړې راکړي دیو ته فرمایي ادب من رسول الله زه رسول الله مبارک ادب کوما ځکه مې شپږ کړه چې خپل کې لاړې راکړي او بیا یو واقعات به مراخلي د تنویر الحلف في مسألة رؤية الأنبياء والملك چې جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه تصنیف کړي په همدې جزئیه لیکلي دی چې د اولیاء او د فرشتو د انبیاء د وفات نه چې دوی کله تلي ملائکه نو وفات کېږي دوی ملاقات کېدی شي په دې لیکلي دی په هغې باندې حواله دی ولي الله راخلي هغه دا لیکلي دي چې شپه ورځ کې د نبي علیه الصلاة والسلام روح مانه غایب شي زه ویرېږم چې دا څه چلو شو مانه بېادبي وشوه که څه ما ته همیش د نبي علیه الصلاة والسلام روح ښکارېږي دومره محبت او دومره مینه وي معززو دا د دې مشایخو د وړاندې مې څو خبرې عرض کړې بیا هم ترې نه عفو غواړم او ټولو سامعینو حضراتو ته دا وایم چې الحمدلله تاسو صیفیان یئ او د پیر ارشي خراساني رحمت الله علیه هغه عاشقان او فدایان مریدان یئ خو دغه صیفیت مقصد دا دی چې مونږ مبارک صاحب رحمت الله علیه زمونږ خلم د ادب نه ډکه کړې زمونږ بیان هم د ادب نه ډکل کړی او زمونږ ذوات هم د ادب نه ډک کړي دي مونږ به د ټولو مشایخو قدر کوو د یو شیخ متعلق به مونږ چې کوم دی بې ادب الفاظ نه استعمالو ګوري زمونږ د صیفیانو د سالکانو بالخصوص د دې بیا د ټولو خلکو سره به فرق څه شی وي دا څومره سلسلې حضرات چې دي کله قادري شریفي دي کله چشتیي دي کله سهروردي دي کله نقشبندي دي د ټولو به قدر کوو او د هغې د مریدانو نه زمونږ دا غوښتنه دا التماس دی چې دغه شان چې مونږ تاسو د مشایخو ټولو قدر کوو تاسو ته هم پکار دی چې زمونږ د شیخ او د مشایخو قدر وشي د دې بې عزتي ونه شي بعضې بېکاره لټرېچرې او پوښتنې څوک به دا وایي ابو جهل فرن له چکا ہے عیاذا بالله ټولو یستغفر الله مبارک صاحب رحمت الله علیه ته د ابو جهل نسبتونه به کېږي یا به څه کېږي یا به څه کېږي تاسو خپل ضمیر کې سوچ وکړئ چې دا د یو عالم پرېږده جاهل پرېږده یو مسلمان خوله به هم په دې باندې وخوځېږي دا صرفات شیطان دی ابلیس دی نو تاسو لعنت الله علیه لعنت الله علیه تاسو دا شان لیټرې الحمدلله کم چې درکې صیفین نه دي دلایل او شواهد د مبارک ته د حقانیت په ځای باندې پرېږدئ د خپلې جوشې او د نوراني چهرې وګورئ دا واضح شواهد او دلایل د دې دي پوښتنې چې انفرادي یو شخص یو ځوان یو سړی دی راغلی څومره مخلوق دی په شریعت خسته کړی وښایې موږ ته میدان کې څوک ده د دغه واضح حقیقت او واضح هغه ظاهر حقیقت دی باقي ممکن داسې خلک وي چې هغوی به موږ په مختلفو نومونو باندې څوک به په دې لیټر کې کار کوي چې دی د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د شان منکر دی عیاذا بالله ثم وثم زما معززو دا خو امامان د طریقت دي دا خو هغه لوی خلک دي چې مداران دي قطب مدار قطب الارشاد د خپل دور دی امام رباني رحمت الله علیه د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه حال کې داسې لیکي وایي چې هر قطب مدار قطب ارشاد دنیا نه دي دا مقام بل یو نایب ته پرېږدي لیکن دی هغه افغان تېر شوی دی چې د
ځان سره بیا مو ساتلو بیا لا یو مکتوب شریف کې دومره موایي چې زه عبید الله احرار رحمت الله علیه د سوال په طریقه باندې ورلو چې موږ ته د دې مقام نه برخه راکړئ موږ ته یې حصه راکړه موږ او زموږ مشایخ الحمدلله د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د قطب الارشاد او د قطب مدار او د قطب التکوین هغه لوی مقاماتو قایل دي او بیا چې څوک صوفي وي زه به تاسو ته یوه جزیه اخره کې ووایم وخت ډېر کم دی هغه دا چې زه طالب وم فارغ نه وم اشاره بالصبابه کې ما سره د مبارک صاحب رحمت الله علیه او خلیفه ته مباحثه وکړه دا تصوف حال د تخیم چې دا ډېر د ادب مقام دی ګوري که ته په حقه مې خو انداز دې د بې ادبۍ وکړه هر څه به دا مسل شي ګورې بیا به سم د صفاتې نه وي ما ورته ویل اشاره بالصبابه د امام صاحب نه د امام محمد صاحب امام ابو یوسف صاحب نه ثابتومه دلته نو ده ماته وي چې امام رباني رحمت الله علیه فرمایي چې والصحیح ان الاشاره حرام دا طالبي او د جذباتو وخت وي او چې سړی په بحث کې راشي نو بیا خو تیزي وي کوي نو ما ته وښایم ما د مکتوبات شریف دا عبارت زده چې نه انکار مې کنم و نه انکار مې کنم زه پرې ډاډه وم ما یې راواخله چې راواخېسته هغه په ابتدا کې وایي چې والصحیح ان الاشاره حرام دا جزیه راته وښوده نو ما هغه ته دا وروستۍ عبارت وښوده ما یې د هر چا اخري خبرې ته اعتبار وي اولې ته نه وي خو زما او د ده خبرې تیزې شوې نو ما وویل چې امام رباني رحمت الله علیه مبارک زمونږ د طریقت امام دی خو زمونږ د فقه امام خو امام ابو حنیفه دی امام محمد دی امام ابو یوسف دی هغه اقوال ولې نه مني تاسو یقین وکئ بیا د دې مې مقصد نه و خو د انداز د بحث به څنګه و په دغه شپه چې دغه خبرې ختمې شي او زما زړه ته درد ورسېده څه کم 2 کاله کې زما کوم لطایف د مبارک صاحب په برکت په ذکر جاري و مکمل ختم شوي سم نه و بیا دا انداز داسې و چې هغه ټول لوی انسان ولې داسې الفاظ استعمال شي دغه شان خبره د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه ده که څوک یې په شان کې څه قسم ته بې ادبۍ الفاظ ووایي دنه به د باطن هېڅ کیف به د سره پاتې نه شي ګورې هغه مدار د ولایت دی او د اولیاو د سلسلې چې څومره فیض دی د هغه مبارک د سینې نه امت ته رسېږي زمونږ او زمونږ د مشایخو الحمدلله ای متعلق داسې رایه ده زما د خپل شیخ حکایت درته کوم خپل استاد ګرامي هغه وایي چې یو ځل د قادري یو شیخ ما ته راغی او هغه زما د وړاندې څه خبرې وکړې د قادري د مشایخو صفت یې وکړه ما د نقشبندي د امو صفت وکړه دواړه په دې خبره کې ګرم شو ما نقشبندان بهتر ګڼل او هغه راته چې دی نو قادري مشایخ بهتر ګڼل وایي چې مونږ ګرم شو په دې خبره کې دا مولانا ضیاء الله صاحب حکایت درته کوم دا د هغه د زبان چې زما استاد دی د هغه د زبان حکایت کوم په دې شپه چې وده شوم ما کتل چې شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په آس باندې سور دی او یو اوږده توره یې په لاس کې ده او ډېر په غوسه زما په خوا را روان دی چې ته څوک چې زما شان کې خبرې کوي وایي چې کله را رسېده او په ما یې د ګزار اراده وه د دې ښه اړخه مې چې وکتل امامنا امام رباني مجدد الفساني رحمت الله علیه هغه په آس باندې سور دی او زما او د ده په منځ کې راغی چې په منځ کې راغی هغه ته یې سوال وکړه او ورته وویل چې دا زما د سلسلې بچی دی روحاني خیر دی معافي کوي وی بیا شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه معاف کړم او بیا چې کوم دی غوسه یې سړی شوم عزیزو زمونږ د مشایخو د ټولو سلسلو حضراتو ته دغه سلام دی دغه عقیدت دی او دا مونږ د چا د یړې نه او د چا د ریا لپاره نه کوو بلکې دا یو حقیقت دی چې مونږ دا وجل د روحانیت یو او د روحاني اشخاص چې کوم دی هغه به د روحاني اشخاصو دغسې خیال ساتي د بې ادبۍ څه الفاظ به د هغې په حق کې نه وایي د دې د وړاندې مې جرأت وکړه فغواړم وما علي الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.